ضروري غوندې خبره ادا ده چې الحمدلله هلکه زه ګورې صفا او پاک او حق خبره کوم د خدای پاک فضل دی ډېره موده دا اوس یې خلک تلي عمرې له او واپس راتل بلا فلیټونه کینسل شو ولې ځکه دا د خلیج جنګ د ایران او د اسرائیلو هغه جنګونه او بیا هغې کې په سعودي باندې او په د بحرین او په د قطر کې د امریکې په دغه اډو باندې هغه بمباري کوله خبره یاده ده که نه ډېر فلیټونه کینسل شو قسم دی چې زمونږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر هلکان په قطر کې او دارنګې په اماراتو کې په دوبۍ کې جړل به چې خدایه دا خو فلیټونه بند دي مونږ خو تلې نه شو دا به څه او بمبارې دا یو لوی مسله وه ډېر لوی جنګونه و ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته وو الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېده نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد خلک قدر کوي خلک عزت کوي د پاکستان ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ دا د خدای فضل او د خدای کرم او ای دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاجه شو دغه رزیل نو نن هغه هم وایي د پاکستان شکریه ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی او وایي خبره نور هم جوړېدو واله ده وایي زم پاکستان ته را روان یم نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت کوو چې خو ډېر پلیت قدم دی نو به هر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم کې اوچتېږي نور هم غټه خبره ده نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایه ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلېږي نو ته به هم ځلېږې موږ به هم ځلېږو خدای دې زموږ دا ملک وځلېږي نور دې هم خدای وځلې او چې دا څومره کوششونه وشو د امن دپاره امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی او بدامني ختمه شوه دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نورم ترقي ورکړي الله دې نورم کامیابي ورکړي دا دعا به مونږ د الله نه کوو په وطنونو کې د خدای امن راولي او دا سوال به ورسره دړه د اخلاص نه کوو چې زمونږ دا ملک په ډېرو قربانو جوړ دی الله دې دې له نوره ترقي ورکړي خو د دې ملک کوڅه کوڅه ګوټ ګوټه گلے گلے او کوڅه کوڅه د الله د قرآن او د سنت په رڼا روښانه کړي دا سوال به ولګوو